دا د جبر نه وتل دي او دا وایي چې دا په موږ زور دی. معنی د دې اصل عقیده دا ده چې موږ مجبور یو، مجبور محض، یعنی زموږ څه اختیار نشته. د دې نه اولنۍ فرقه مستریه ده. قالو وی دیو لا فعل للادمی بل الله يفعل الكل. بنده څه پیل او کسب نه کوي، نو څه چې کېږي وایي الله یې کوي. دغه عقیده د جبریه ده چې کومه ته مستریه وایي. حالت د استرار کې دیو ځان ګڼي، لکه په من استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. مجبور شي کله انسان. دویمه سپاره کې به راشي. د اهل سنت والجماعت عقیده چې دا ده چې یو خالق دی او یو کاسب دی. خالق پیدا کوونکی ته وایي، د هر شیز پیدا کوونکی خالق الله دی، خالق خیر و خالق الشر. شرم الله پیدا کړل او خیرم. او کاسب بنده دی، کوونکی بنده دی، الله د امتحان د پاره پیدا کړل. والله خلقکم وما تعملون زمون عقیده د دې آیات نه ثابته ده. وما هغه څه تعملون چې تاسو کوئ دا هم الله جل جلاله پیدا کړل دي. خو د کسب اختیار الله بندګانو ته ورکړل دی. د کسب به دا نه وي چې بس زه مجبور وم. دا جبریه عقیده ده. لکه زمون په شرح العقائد کې راځي جميع افعال العباد بارادتي ومشيئتي وقضائه وتقديره. د بندګانو ټول کارونه کول دا د الله په اراده باندې خو کېږي او الله ته تقدیر هم معلوم دی. دغه شانتي الله ورته د انسان ته تګ ورکوي چې کله دی کوي، طاقت ورته ورکوي چې ورشوي. لیکن کاسب یې ګوره بنده دی. د کسب نسبت اهل سنت والجماعت چاته کوي؟ الله ته نه کوي، ځان ته کوي. دا داسې دي چې دوی کله د قرآن آیات اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا، کله چې دوی ته ویلی شي چې تاسو خرج کوئ د هغې څه نه چې الله درکړل دي. قال الذین کفروا، دا کافران هغه کسان چې مؤمنان دوی ان یطعموا من لو یشاء الله اطعما ان انتم الا فی ضلال مبین. لکه نن دور کې چې څنګه خلک وایي مدرسې د ځانونو په خپله ساتي دا لوبه دي کوي، دا موږ یې نشو ورکولی. که الله غواړي نو دوی ته به یې ورکړي وی که نو دوی ورشي په الله جل جلاله وراچي چې دا یې ولې نه کوي. او زمونږ عبارت دا دی چې بأن الله تعالی خالق والعبد کاسب. بنده الله جل جلاله پیدا کوونکی خالق دی او بنده کاسب دی.